السلام علیکم مولوي صاحب، ښه جوړې طبیعت دې ښه دی؟ مولوي صاحب داسې کار و چې یو ګوډ راننوتلو د 10 بجې چې زه مدرسې نه لاړم هلته ورسېدم نو شیخ صاحب یرموک کیتې ته تللی و، هلته یې تقریر کولو. نو اوس چې راغلی دی بس یو ګوډ غوندې هلک و، دوی هلکان ما وکتلو هغه یې خواته کېنولو بله کمره کې. هغه هلکان ورته چې شیخ صاحب راځي، بس ایسته په دې ګوډه پښه کې چې دی باروت دننه کړی و او شهید کړی دی. ورسره چې دی ورور هم زخمي دی سخت، او زوی هم دی وړوکی، او هغه ورسره دی یو طالب دی زخمي دی. بس همده ته یې غاړه ورکړې ده. وروره شیخ صاحب باره کې دی فقط دعاګانې کوئ. شیخ صاحب نه همدغه ساعت کې 15 دقیقې مخکې موږ راجوګ شوي باندې د موټر هم چې راپاوه دومره ساعت کې چې یونس مونږ سره رفیع الله مونږ سره پس خدای پانې وکړه د پیدا ورور سره او نقیب مونږ سره یې باندې او نقیب مونږ بیا ورننوتلو او نن یو ګوډ هغه ځان ته رانږدې کړه چې حاجي صاحب ته وایي څه وایي. ګوډ چا راوستی د فدایي وکړله او ګوډ چې دی هلته پروت دی مردار دی او اوس چې دی د ګوډ معلومات په کار چا راوستی دی دلته انشاءالله بس پیدا کېږي. لرې کسانو کې نه دی همدغلته همدې نږدې کسانو کې دی انشاءالله چې پیدا به کړي. خو شیخ صاحب لاسونه خپې نه وه، ما خپله راجي کې په توشک هم واسو ورننوتلو او مردار هم راکش کې او نقیب مونږ صاحب ورور چې هغه ساه بنده وه، ساه بنده کېده او خبرې نه شو کولی. هغه زما وراره ته موټر کې واچو، هغه هسپتال ته ویوړو. شیخ صاحب چې بل چا ویوړو ما ونه کتلو. خو دومره دعا کوئ چې خوا او لاسونه یې نه وي خو چې اعصاب او دغه یې جوړ وي. خدای بس کې ښه وي. اوس معلومات نه کېږي، سودال نه وي هسپتال. السلام علیکم.